شیخ صاحب دا راته ووایي چې په دې ځای به ناستې څوک کوي د هغه په ځای باندې به پیریډ به څوک اخلي. یو ما خو خپله دا اراده کړې چې کوم ځای کې ته نن ناست یې زه به انشاءالله په دې کال کې هم چېرته په دغه ځای کې نه کښېنم. تتی پاته شول غمونه تلاړې رانا در پسې کړم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم قدرمندو. نن زما ډېره خوش قسمتي را چې نن په هغه ځای باندې زه ناست یم کوم ځای کې به چې جناب شیخ الحدیث حضرت مولانا شیخ ادریس صاحب به ناستې کولو او دلته به طالبانو ته هغه درس کولو. موږ سره شیخ الحدیث حضرت مولانا سید الرحمن صاحب ناست دی. دوی سره به څه خبرې کوو. د دوی په اړه باندې خو ځای هم نشته د خبرو کولو. دې ټایم کې دوی ته یو ډېره لویه صدمه رسېدلې ده. ما ته دوی مخکې نه اطلاع راکړه چې یاره دغه شان خبرو کولو خو مونږ کې څه دغه نشته دی. خو دوی سره ماشاءالله د شیخ صاحب ډېر یو تاریخي وخت تېر شوی دی، یو ډېر ښه وخت تېر شوی دی. نو ما ګڼله چې زه نن د شیخ صاحب چې کومې خبرې دي په اړه باندې د شیخ صاحب په حواله باندې هغه زه ستاسو وړاندې کېدم. شیخ صاحب ماشاءالله تاسو سره دلته ډېر زبردست وخت تېر شوی دی، ډېر ښه وخت یې تېر شوی دی. دغه طلبه کرام دي چې زه به دا وایم چې دې ټایم کې یتیمانان شوي دي. تاسو سره د هغوی ډېر په مزاج کې ډېر ښایسته خبرې اترې به کېدې. څه به وایي؟ نو شیخ صاحب خو زما دوست هم او نن راته دا احساس بلکې دا راته علم شوی دی چې ما او شیخ صاحب همعمر یو. 1961 دا د هغوی پیدایش دی او 1961 دا زما هم پیدایش دی. لیکن باوجود د هغې نه شیخ صاحب ما خپل مشر ګڼلی دی او شیخ صاحب ما سره د خپل کشروالۍ په بنیاد باندې دومره عظیم د محبت اظهار یې ما سره کړی چې قسمیت ورباندې بیګا 12 بجې وې ما ته یو ملګري ټلیفون وکړو. ما ورته وویل چې زه اوس هم په کټ کې پروت یم، لیکن د شیخ صاحب د یاد د وجې نه زما د سترګو نه اوس هم اوښکې ځي. د ستا سره نورې خبرې نشم کولی. د هر پیر په ورځ باندې به ما دې خپلو ملګرو ته وي چې نن به زینت المحدثین بیا راځي، لیکن اوس به نه وم. کمرې نه به راوتم، جلالین له به تلم، د ده سره به مې ملاقات وکړو. ما به ورته وي چې شیخ صاحب خبرې اترې مو کړې خو ما ته بهر څوک په انتظار دي. بیا زه پوهېږم جلالین خان دې په انتظار دی. ما یې بس زه درنه لاړم. او داسې د زړه خبرې دي چې الحمدلله ما او شیخ صاحب د یو بل سره کړي دي. بلکې په دې تېرې هفتې کې ما شیخ صاحب ته په داسې انداز باندې وجړل د بعضې خبرو په باره کې چې شیخ صاحب هم وجړل. لیکن الحمدلله شیخ صاحب ما ته په هرې خبرې کې اطمینان او تسلي را کړې ده او ما ته د صبر تلقین کړی دی او زما سره د محبت په داسې طریقې سره خبرې کړي دي چې زه د هغې اظهار نشم کولی. بس دغه خبرې. شیخ صاحب ډېر طالبان به دې کې داسې وو چې هغوی به خواهش لرلو چې یاره زموږ نکاح دی شیخ ادریس صاحب په اړه وکړي. شیخ صاحب زما یوازې محب نه و، هغه د دې ټولو محب و. او دا به وي چې زما طالبان قسم دی دا ګولان او ګولان دي او د دې ګولانو د هغوی سره کمال محبت او مینه وه او د هغه محبت او د مینې په بنیاد باندې الحمدلله هغوی په دنیا کې ډېر ښکلی وخت تېر کړی و. نن د دنیا نه تللي دي. ما خو د هغوی په تعزیت کې هم ویلي دي چې د هغوی په شهادت باندې قسم دی که خفه یو. شهادت عظیمه مرتبه ده. دا د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم تمنا وه. دغه د شهادت تمنا د حضرت شیخ صاحب د رحمه الله وه، هغه ته خدای ورکړې ده. لیکن د هغه په جدایۍ باندې مونږ چې نو خفګان ځکه کوو چې زموږ سره د هغه د پلار غونته کې تعلق و، د دوست غونته کې تعلق و، د استاد غونته کې تعلق و. نن زموږ هغه تعلقات والا چې نو نشته او د شیخ صاحب په دې مظلومیت باندې خفګان دی. نور مرګ حق دی، هیڅوک د مرګ نه نشي خلاصېدی. د چا دپاره به د ګولۍ مرګ وي، د چا دپاره به د بیمارۍ مرګ وي، د چا دپاره به بل سبب د اسبابو د مرګ وي. خو شیخ صاحب انتهایی په مظلومیت باندې د دنیا نه تللی دی او په کمال وقار سره تللی دی. اودس یې کړی و، مونځ یې کړی و او په ډېر عظیم نیت باندې
د الله د رسول دغه د احادیثو د خدمت لپاره راوته او په لاره کې شهید شوی دی. نن به د هغه د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم سره ملاقاتونه د هغوی روح به د هغوی د ارواح مبارکو سره وي او په جنت الفردوس کې به ان شاء الله العزیز د الله په دربار کې هغه ته د عظیم و عظیم شهداو سره مقام او مرتبه حاصل شي. شیخ صاحب دا راته وایي چې په دې ځای باندې څوک کوي دغه په ځای باندې به پیریډ به څوک اخلي؟ یاره دغه زموږ د مدرسې والو کار دی چې هغوی څوک په دې ځای باندې کېنول غواړي او ما خو خپله دا اراده کړې چې کوم ځای کې ته نن ناست یې زه به ان شاء الله په دې کال کې چېرته په دغه ځای کې نه کښېنم ځکه دا د حضرت شیخ الحدیث رحمه الله دا د هغه ځای ما چې په کوم ځای باندې نن ناسته کړې ده ان شاء الله د دې نه پس به زه ناسته کوم. پاتې شول زموږ د دې طالب علمانو د علمي تندې د لرې کولو دپاره مولانا انوار الحق صاحب دامت برکاتهم الله دې هغوی د صحت کامله عاجله نصیب کړي. هغوی چې د چا په باره کې وفرمیلي ان شاء الله العزیز دغه ځای ته به راځي او د دې طالب علمانو سره به ان شاء الله العزیز د هغوی په ځای باندې د خپل تدریس آغاز کوي ان شاء الله. جزاک الله ډېره مننه کوم. مهرباني جي تاسو موږ ته خپل قیمتي ټایم راکړو. الله تعالی مو خوشحاله آباد ساته.